نو زمونږ دا دشمن له تاسو پناه ورکړې ده، دشمن له هم څه کړي؟ پناه هم ورکړې ده، لہذا بهر ونوځئ، حالات ګورې خراب دي. وی ټیک ده، خو زه خو د کعبې طواف کول غواړم. کافرانو به هم د کعبې طواف کو، خو دی خو مسلمان شوی، زه کعبې طواف کول غواړم. وی طواف به کوو، خو په داسې ټیم کې به وځو چې رش نه وي، رنګی، ځکه چې دا خلک د تکلیف درونه رسوي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته ټیک ده. کله چې غرمه شوه، سره غرمه، په دې سره غرمه کې په عربو کې ګرمي ډېره سیوای، نو هغوی به د غرمې خوب کو. دی راووت، چې کله راله د کعبې طواف یې شروع کړو که نه، یو اچانک چې یېرېده چې حق بدبخته سړی و د ولاړ و، ابو جهل د خپل نوم عمر ابن الهشام، بدبخته سړی و، ډېر جاهل سړی و. دی ورسره میلاو شو، هلکه سعد ابن معاذ څه کې؟ وی طواف کوم که نه؟ وی هسې طواف کې، زما دشمن له دې پناه ورکړې ده او ته څه وایې چې زه به د کعبې طواف وکړم، طواف دې رانه ونه کو. دی ورسره ګرم شو ورسره، دواړه په خبرې تیزې کړې. چې کله یې خبرې تیزې کړې، سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې سردار و. وی ته څوک یې چې ته ما منع کړې د کعبې د طواف نه؟ وی ستا څه خیال دی چې ته ما د کعبې د طواف نه منع کړې او ته به زما نه روغ پاتې شې؟ یو بل له چیلنجونه ورکړه. دی امیه ته پته وه چې که زه د خپل میلمه سې ډلم، د میلمه سې ډلم، نو په کلي کې راته حالات خرابېږي، په دې کلي کې راته حالات خرابېږي. جو ده ورته وی او که نه لکه ګورې اواز دې روکه، دا باید سړی د صحیح نه خواسي، هغه خبرو مبرو کې تکړه که نه. وی اواز دې روکه، ګورې دا زمونږ سردار دی، د ده مخې به ډېر تیز خبرې نه کوې، او ما یو اس ساتلی دی، هغې به سورېږم، او ستاسو دا کم زموږ چې دا کم دشمن درغلی دغلته، نو دله به دې به زه وجنم. هغه سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د ډېرو ښکلې خبره وکړه. هغه ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام په مخه ستا ذکر کوي، او وی چې دا امیه به زه وجنم. دوی چې دا خبره واورېده که نه، دې په راپېدو شو. د ابو جهل د لاسه داسې ونیو. وی ولې؟ وی ما پرېږده، پړی خړه راله. وی تاسو خپل ګپ لګوئ او زه د نه لاړم. ودرېږه، نه ما پرېږده، سیده کور ته لاړو. او سعد ابن معاذ رضی الله عنه خفه شو، ځکه چې مېلمستیا یې خرابه شو. هغه خو ایسته واپس مدینې منورې ته تشریف واړو. دا سړی دا امیه چې کله کور ته راغی، یو ډېر خفه و، ډېر زیات بلډ پریشر یې لو شوی. یو راغی، یو ښځې ورته یې سړی ولې؟ په قلاره کښېنه. وی څه چل دی؟ ته خو داسې زیړ کېږې. وی محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ویلی دی، او باید هغه نه وی، یاره دا درود شریف هغه نه وی، دا ستاسو دپاره د مسلمانانو دپاره دا ویل پکار دی. وی محمد ویلی دی چې دا سړی به زه وجنم، دا امیه. اوس چې کله هغه ویلی دی، نو د هغه خبره دومره رښتونې چې پرېږدي مې نه، زه به د هغه د لاسه ضرور مرم، زه به د هغه د لاسه دومره. کافرو خو ګورې په خبره یقین وخه، کافرو خو په خبره یقین و، بس چې هغه ویلی دی که نه هغه دروغ نه وی جرده، هغه صادق او امین دی. نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته یې به تیار اوسېږئ. د ابو سفیان قافله را روانه ده، دو ته په انتظار ناست دی. دوه کسان یې مقرر کړه چې به تاسو د دې زګونو حالات جایزه اخلئ، چې کله درته پته ولګېده چې قافله نږدې ده، نو موږ ته اطلاع کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته اطلاع وشوه چې کسان ناغلي دي، را روان دي، قافله د ابو سفیان نه روانه ده، او تقریبا 40 کسان په پهردار دي، او مالیت یې د 50,000 دینارو دی. یو د هغه ځای نه نبی علیه الصلاة والسلام د خپل صحابو سره را روان شو، راله بس تقریبا 314 313 کسان راله میدان ته. چې کله هغلته راورسېده، نو دا ابو سفیان دومره تیز سړی و چې ده چې کله قافله ودروله د دې بدر نه لږ شاته روحا یو ځګې دی هلته، چې کله یې ودروله، نو په کوم ځای کې چې اوبه وې، خلک چې اوبه څکي،
دا کوی خواله راغی ولته پچی ولیدې دا پچه یې داسې ماته کړه د اوښانو پچه داسې یې ماته کړه بھائی په دې پچو کې خو د کجورې هډوکې دي دا یقینا چې مسلمانان دلته راغلي دي زموږ جاسوسي کړې ده هغو ته پته لګېدلې ده چې بس د دو قافله را روانه ده ځای لکه بھائی یو قافله به بل طرف باندې بوتله اوس مسلمانان راغله په دقه ځای باندې ورته انتظار کوي او یو خوا بل خوا لیکن څه پته ونه لګېده د قافله په بل طرف بوتله یو سړی او بزمزم غفاري هغه له پیسې ورکړې بھائی وایي ته تیز لاړ شه مکې ته او ابو جهل ته ووایا او اعلان وکړه او په هغه وخت کې به چې حادثه به وه څه ایمرجنسي به وه نو طریقه به دا وه چې خلکو به څادر د خپل سر نه تاو کو او داسې چتوو به داسې به تاوهو بیا به د سر نه تاو کو نو خلک به ورته راغونډ شو ده ته یې ویې چې ته دا چل مه کوه ته د دې نه هم لږ مخکې لاړ شه خپل څاروي د سورلی د دې دا پوزه زخمي کا د دې نه به یې نه بهیږي او خپلې جامې کپړې ورته وباسه او دا د سر نه تاو کا نو خلک به ورته زر راغونډ شي دې قشان راغی او په مکه مکرمه کې د اعلان وکړو ابو جهل راغی بھائی سل شوی دی وی دغه شان ابو سفیان قافله چې کومه ده هغه باندې مسلمانان راغلي حمله به کوي راځي چې هغه قافله بچو ابو جهل اعلان وکړو بھائی راغونډ شي وس موقع ده دا سرداران چې کله راغونډول کنه نو هغه امیہ بزم وراله جو هغه امیہ په غریب بلډ پریشر لو شایو هغه دې بھائی زنه شمدلې وی ولې زه خیر دې دا کله ساتم کنه ونانو کلی وخت نه دې زه جزو دا کلی وخت دې کله ساتي نزو مخکې وای ګوره دا لکان بوزا او زه خو اسم کمزور یم په ما انسه کوي نه ته برا سره زه جو بهر حال وای زه نه زما دا نوجوانان په سر راويسته لکه بھائی کته زم سره صرف دومره وکي چې یو میل برا سره لاړ شخیر دی بیا واپس راځه دا غو دې ټیک دا غیر یې دا ټول رااله او د کعبه غلاف ابو جهل ونیو او په دې کعبه کې عجیب کمال لې د دې د غلاف چې چاونی او صد وای غوښته الله تعالی قبلای جو دې ابو جهل دعا وکړه کافر دی لیکن الله تعالی دعا قبلای د دعا وکړه وې اے د کعبه ربا نن چې په دوه جماعتونو کې کوم حق دی هغه له فتح ورکې په دوه جماعتونو کې یو د مسلمانانو جماعت دی او یو د کافرو جماعت دی چې کوم په حق دی هغه له فتح ورکې یو الله رب العزت ما قشان وکړه چې ابو جهل دعا قبول شوه او دا کسان راويسته او به دغه ځکه روان شو دوی چې یو مل سفر وکړو کنه یو دغه سړی امیاو جدا کسان ول چې به دوی لکسم لاسته آرام گئی جدا روغوند کې خپل سورلی پرانیس کړه تختې دو جو پدې کې د ابو جهل داسې کړو چې د په سلور کسان مقرر کړو ولګان چې به دې دنونه تختی ګوري دا به خیال ساتي جو هغه بیراله جو مشرسه کې وای ته خو سورلی نه کولاوي یو نه مای چې خیال وساتم کسه وبوم باندې نه دا بولم وکړو ته سم لا خیر دی چې دا به د قشانتلو سفر به کو نو د به کوشش کوو چې یاره زه وتختم درې ځله دا کوشش وکړو په آخري ځل باندې د شپې را پاسېدو او ورو ورو قدمونه یې اخیسته روان شو جو دغه څلوره لګان پسې بیا راتاو شوه وایي مشره خیر خو دې څه کې یو یاره خدای ته وګوره ما پرېږدی او تاسو ځئ هغه ته نه بھائی ته خو زمونږ د قوم مشر او ته خو ډېر قابل سړی چې ته را سره ته موږ له مشورې راکې نو حد تر دې چې دوی د بدر مقام ته راورسېده د کافرو تعداد دی 1000 او د مسلمانانو تعداد دی 313 د کافرو سره 300 پکې آسونه دي 300 پکې آسونه دي او د مسلمانانو سره 2 آسونه دي مسلمانانو سره 2 آسونه دي بهر حال ټیم لګ دی مقابله شروع شوه الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده فرمایلی و د دې مسلمانانو سره وعده فرمایلی و چې تاسو ته په دوانو قافلو کې یو قافله ضرور میلاوي خو تاسو چې کوم غواړئ نو تاسو په لږه پوهه ما انسانان یې تاسو دا غواړئ چې یاره د ابو سفیان دا راته میلاو شي په دې کې مشقت کم دی خو سلويخ کسان دی او سپېړم کیږي خو زه دا غواړم ليحق الحق ويبطل الباطل چې حق ثابت شي خو په زور سره چې خلک یې ویني چې او دا حق دی ويبطل الباطل او باطل همیشه د پاره باطل شي چې بیا یو کافر همت ونه کی چې د مسلمان د تعداد د کمی د وجنه چې مسلمان کم دی راځم په ورزو نه مسلمان په تعداد نه جنگيږي مسلمان په اسلحه نه جنگيږي مسلمان د ایمان په زور جنگيږي د ایمان په طاقت جنگيږي مقابله شروع شو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی رته سوال کوي یا الله شپه ده وس دا د ولسم رمضان شپه ده او سوال کوي یا الله دا به سر سامان مجاهدین نه ودی او دو تعداد هم ډیر کم دی تربیتی جنگی هم نه دی د جنگ د باره سره تربیت نه دی شوی اے الله کچری دا مجاهدین ختم شوا نستانو مغستون کې او پس مکه څوک پاتې نشي هم دغه کسان دی وځي مسلمانان نور څوک نشته او کافر ډیر دی په تعداد کې اے الله د دې کافرو دا زور ختم کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دعا غوښتله نو دا صادر به دی بار بار ګرځیدو او ما به ته دا صادر ورچتاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې خو جوړله او وې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې موږ په کم ځای باندې مونږه ډیرا چولې و نو هغه ځای داسې و چې هغه اوچتو او کافرو چې کم ځای ډیرا چولې و نو هغه ځای داسې و چې هغه پلینو نو دا بره ځای کې شګه ډیره وه او په دې لاندې ځای کې ځمکه کلکه وه خټه وه خټ چې څنګه خټه وه الله رب العزت باران ناخکې الله رب العزت باران ناخکې کو چې باران ناخکې شو نو د باران یو څو پیدې وشوي یو فائدہ دا وشوه چې مسلمانانو سره د اوبو ذخیره نه وه هغو ځان له حوضونه تالابونه جوړ کړه اوبه جمع کړې نورې د دنیا فائدې دي اوس وخت کم دی او بله فائده پکې دا وشوه چې د مسلمانان په کم ځای کې وو نو هلته شګه وه په شګه کې منډه وهل ګراني خو چې کله پې باران وشي دا شګه کلکه شي نو بیا منډه وهل اساني او د کافرو چې کم ځای و هغو خوشحاله و چې زموږ دپاره د جنګ ځګې مزیدار دی هغه خټه شوه چې خټه شوه چې هغه پکې قدم اخیستو منډه به یې واله خویده به الله رب العزت مدد وکړو او الله رب العزت فرشتې راولېږلې د مدد دپاره جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام د فرشتو سردارو لیډر جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام کله چې دا فرشتې راغلې نو علماء مفسرین لیکي چې دې فرشتو څوک وهلي نه دي نه جنگ کړی دی لیکن صرف یې په دې کافرو باندې روب اچولی دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله په دې جنگ کې راغلی چې کله گرفتار شو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راویستی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وکتل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته مسکی شو وی چا راویستی تره او مسلمانو د مخکې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته وی تره چا راویستی وی دا ورکوټې غونده کې صحابي و د قد نه ورکوټ وی ده راویستی وی نه وراره ده نه هم راویستی وی ولې وی ده ته ګوره ما راویستو ته ګوره ما یو څه پیړم نه کېږي زه چې چا راویستی یم هغه بل شان و وی څنګه و هغه د قد نه ډېر زیات اوچت و او ډېر باروب و ما وړق هم نه شو والې د هغو مخې ته دومره طاقتور و حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې په آس باندې به ودرېدو چې وبدرېدو لاندې به خپې لګېدې په آس باندې دومره الله تعالی ول وجود ورکړ طاقتور سړی و زه د نه یم راویستی چېرته راویستی شوم فرشتو یې مدد کړم الله رب العزت ټولې دنیا ته وښوده ابو جهل ډېر په غرور سره او تکبر سره راوتی و او ابو سفیان پسې سوال جواب وکړو چې واپس راځه زموږ قافله محفوظ راله هغه ورته نه زه دې دپاره نه یم راوتی چې دنیا لالچ کوم زه دې دپاره راوتی یم چې د مسلمان نوم نشان به ورکوم جړ یې ختموم نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنګ نه مخکې زګونه نشان زده کړه دا ځای دا ګاڼه چاپېره کړه دا ځای د ابوجهل دی دلته به هغه پروت دی دا مردار دی دلته به امیه پروت دی دلته به پلانکې پروت دی دلته پلانکې ټولو زګونه یې ورته وښوده او صحابه وایي قربان شم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صادق او امین ذات نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کم زګونه ښودلي هم عقل ته پراته و هغه مردار پراته او یا کسه کافران غټ غټ سرداران دا پکې مردار شو او یا کسان دا قیدیان کړه او د بدر چې کومه کویه بدر دغلته یو سړی و هغه دا باغ او دا کویه د هغه خپل آباد کړو د هغه په نوم باندې دا ځای مشهور شوی نو دغه کویه ته دا کم لاشونه چې وو دا کم چې مردار شوي وو دا کافران یې ورته هغه کویه ته ور واچوله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کویه له راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کویه ته مخاطب شو وایي زموږ سره چې الله کومه وعده کړې وه الله موږ ته هغه خپله وعده راورسوله فتحه موږ ته میلاو شوه خو آیا ستاسو سره چې الله کومه وعده کړې ده نو تاسو ته هغه وعده ضرور رسېده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یقینا چې دو ته هغه خپله وعده رسېدلې ده دو په اور کې سوځي الله رب العزت دې بېسر و سامانه مجاهدینو ته فتح ورکړه او هغه ورځ وه 19 رمضان چې نن هغه ورځ ده
نن هغه ورځ ده مونږ هم دا نیت وکړو دا یو عزم وکړو چې یاره زه به هم انشاءالله د صحابو په نقش قدم باندې چلېږم څنګه چې د صحابو ایمانو زه به هم حق شان ایمان حاصلوم څنګه چې د صحابو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت و چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام به خپل سرونه قرباني کول دغه شان به زه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عزت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس په هغې باندې به زه خپل ځان قرباني کوم د ټول ان شاء الله اراده ده کنه موږ مسلمانان یو موږ ان شاء الله د صحابو په نقش قدم باندې چلیږو الله رب العزت د صحابو اتباع موږ ټول تر نصیب